अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट माय नेम इज सियाब और تاسو ګورئ ساينس هب فار آل مونږ چې فزکس کلاس 9 سٹارټ کړی دی او بدی کې چې کوم مونږ اولنی پس چې کوم 2 چپټر دی هغه مونږ ختم کړل نن چې کوم دی زموږ سره تر نمبر چپټر دی کوم ته چې مونږ سوایو ډاینامیکس دینه مخکې چې کوم پریویس څنګه کوم چپټر هغه کې مونږ ویلو کاینامټکس او بدی کې زموږ سره ډاینامیکس ګوره مونږ په فزکس په برانچونو کې یو برانچ ویلو چې هغه ته مونږ سویلو میکانیکس په میکانیکس کې مونږ سویلو چې یاره په میکانیکس کې مونږ د موشن سټډي کوو وس تاسو ته ما ویل چې د میکانیکس بیا زموږ سره دوه برانچونه دي فردر یو ته مونږ کاینامټکس یو ته مونږ ډاینامیکس په کاینامټکس کې به هم مونږ د موشن سټډي کوو خو without discussing the cause مطلب چې مونږ پکې د هغې کاز نه ډسکس کوو بل په ډاینامیکس کې به هم مونږ اوس د موشن سټډي کوو خو څه به کوو د هغې کاز به پکې مونږ ډسکس کوو راځو اوس ډیفینیشن صحیح ده study of motion of an object in the cause of its motion is called dynamics مونږ به د یو object motion study کوو او د دې motion cause به پکې هم study کوو صحیح ده نو دې ته مونږ څه وایو ډاینامیکس او اکثر چې کوم دی دا کاز څه شی زموږ سره دا کاز زموږ سره یي فورس ټیک شو فورس څه ته ویل کیږي kind of pull or push on an object called force زما سره یو object دی دا زره پول کوم راکاږم ځانته یا یې پوش کوم صحیح ده یا یې پول کوم یا یې پوش کوم ټیک شو نو دا دواړه قسم چې کوم زه کارونه کوم نو دې ته زه څه وایم دا اصل کې دغه دی صحیح ده دا زموږ سره فورس دی ټیک شو kind of pull د پول یو قسم دی یا د پوش یو قسم دی خو په چا باندې کیږي په یو object باندې کیږي کنه صحیح ده فرض کړه دا زما سره object شو نو دا زه څه کوم دا یا زه پول کوم یا زه پوش کوم نو دې ته زه څه وایم فورس ټیک شو اور یا که چېرته دا ډیفینیشن تاسو ته نه کلیر کیږي نو راځئ چې بیا یو ډیفینیشن بل وکړو فورس از ا فزیکل کوانټیټي مونږ فزیکل کوانټیټیز ویلو چې هغه کوانټیټي کوم چې مونږ میجر کولی شو صحیح ده نو فورس یو فزیکل کوانټیټي ده which moves or tends to move کم به چې څه کوي موو کوي باډي ده که نه زما سره په ریسټ کې ده صحیح ده فورس به څه کار کوي دا باډي به څه کوي موو کوي یا به موو کول کوي ټیک شو دویمه خبره څه وایي or tends to move یا به څه چل کوي که دا باډي موو کیږي نه خو کوشش به کوي چې دا باډي موو کړي اوس فرض که زما سره دا بورډ دی صحیح ده دا بورډ چې کوم دی دا اوس زه موو کولی نه شم خو کوشش خو کوم کنه چې دا زه موو کم صحیح ده دا زه پوش کوم نو دا لکه دا خو ګوره دا زما سره چې کوم دی دا اوس ګوره زه دا پوش کوم خو دا بورډ چې کوم دی دا زه چې کوم دی مخکې زه دا پوش کولی نه شم صحیح ده مخکې موو کولی نه شم خو بیا هم زه خو کوشش کوم کنه چې دا بورډ زه څه کمه موو کمه نو یا به څه چل کوي یا به یو object موو کوي یا به د هغې کوشش کوي چې دا object څه شي موو شي ټیک شو بل stop or tends to stop the motion of an object یا به څه کوي یا یو باډي ده هغه په موشن کې ده صحیح ده دا به څه چل کوي دا باډي به سټاپ کوي ټیک شو یا به سټاپ کوي او یا به داسې چل کوي که سټاپ کولی نه شي دا قوت به کې نه وي نو کوشش به کوي چې دا باډي څه کړي سټاپ کړي صحیح ده اوس فرض که یو ټرک دی هغه روان دی صحیح ده نو دا خو چې کوم دی دا مونږ سټاپ کولی نه شو خو بیا هم که چېرته اوس مونږ کوشش کوو چې یاره دا مونږ سټاپ کړو نو یا مونږ کوشش یا مونږ سټاپ کړو نو یا کوشش او سټاپ کول دواړه صحیح ده نو دې ته مونږ څه وایو فورس ټیک شو دا یو فزیکل کوانټیټي ده کوم به چې یو باډي موو کوي یا به د موو کولو کوشش کوي یا به یو باډي سټاپ کوي یا به د دې سټاپ کولو کوشش کوي صحیح ده نو دې ته مونږ څه وایو فورس it also change the direction of motion of a body یو باډي ده مطلب دا زما څه کوي سټریټ مووینګ کوي صحیح ده یو باډي ده څه کوي سټریټ موشن کې روانه ده ټیک شو اوس دا فورس څه کوي د دې باډۍ چې کوم د موشن د ډایرکشن دی دا هم چینج کولی شي تاسو وګورئ د باډي روانه داسې ده نو که اوس زه په دې باندې فورس د لاندې نه ولګوم صحیح ده نو باډي به کوم طرف ته موو شي اپورډ به موو شي که نه نو څه چلی وکړو باډي روانه داسې وه او ډایرکشن یې ور بدل کړو اوس اپورډ طرف ته دغه مووینګ کوي صحیح ده نو څه چلی وکړو ډایرکشن یې هم چینج کړو نو فورس څه کوي اټ also change the direction of motion of a body SI unit د فورس څه شی دی SI unit چې کوم دی د فورس دا دی نیوټن ٹھیک شو په n باندې موږ ډینوټ کوو او د فورس یونټ ته صحیح ده SI unit دی یا که چېرته موږ په بیسیک کې دغه وایو صحیح ده نو زما سره بل څه شی راځي کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر که کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر درته راغی او که نیوټن درته راغی دا دواړه یو شی دی ټیک شو شارټلی ورته موږ نیوټن ویلی شو او که بیا یې فردر پاینټ کوو نو بیا زموږ سره راوځي کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر ټیک شو هغه بیا فردر ډسکس کوو صحیح ده دا زه به تاسو بیا دا کلیر کړم چې کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر د کوم ځای نه راغلی دی اوس 1 نیوټن د څه برابر دی نو کله چې 1 کیلوګرام ماس یو باډي ده د هغې وزن څومره دی 1 kg
څومره اکسلریشن سره روانه ده 1 میټر پر سیکنډ سکویر سره. نو دا چې څومره فورس لګوي دغه ته به موږ څه وایو 1 نیوټن. یو باډي ده چې ماس یې 1 کېجي دی او په 1 میټر پر سیکنډ سکویر سره روانه ده، نو دا چې کوم فورس لګوي دی ته موږ څه وایو 1 نیوټن. بل فورس چې کوم دی دا زموږ سره ویکټر کوانټیټي ده. صحیح ده. ویکټر کوانټیټي مطلب څه؟ میګنیټیوډ ایز ویل ایز ډایرکشن. مطلب 10 نیوټن فورس زه لګوم دا زما څه شو 10 نیوټن، دا زما سره یو میګنیټیوډ شو، خو کوم طرف ته لګوم؟ اپورډ، سټریټ، ډاونورډ. صحیح ده. بیکورډ. نو ما به یو څه چلو کو ډایرکشن مې پکې دغه کو کنه. صحیح ده. مطلب یا برا یا لاندې یا سټریټ یا بیکورډ. صحیح ده. نو دا زما څه ده یو ډایرکشن دی کنه. نو میګنیټیوډ او ډایرکشن دواړه دله پکاري. صحیح ده. نو فورس از ا ویکټر کوانټیټي. نیکسٹ چې کوم څه ټرم دی هغه د زموږ انرشیا. انرشیا څه ته ویل کیږي؟ بای ګلیلیو. د انرشیا چې کوم دی دا فرست ټایم باندې چا دا کړه؟ ګلیلیو. اټ از د پراپرټي اف ا باډي. دا د یوې باډۍ هغه پراپرټي ده ډیو ټو وچ اټ ریزیسټ اني چینج ان سټیټ اف ریسټ اور موشن. ګوره یو باډي ده هغه په ریسټ کې ده. صحیح ده. وس د دې باډۍ د باډي چې کوم په ریسټ کې ده دا چې کوم دی بدی کې وس چینج راځي، نو د چینج ته څه چل کوي دا ورته ریزیسټ پیش کوي. صحیح ده. دا چینج کولو ته نه پریږدي. ټیک شو. یا یو باډي ده هغه مووینګ کوي. صحیح ده. دا باډي چې کوم دی مطلب چې دا موږ چینج کوو نو موږ به سټاپ کوو کنه، نو دا څه چل کوي دا د دقه چینج ان موشن دې ته هم ریزیسټ پیش کوي. صحیح ده. دا د باډي خپله پراپرټي ده. اټ از د پراپرټي اف ا باډي. دا د باډۍ هغه پراپرټي ده ډیو ټو وچ د کم د وجې نه چې اټ ریزیسټ دا مزاحمت پیش کوي. صحیح ده. رکاوټ پیش کوي. any change in state of rest or motion. صحیح ده. پر ریسټ یا په موشن کې هر یو چینج ته دا څه کوي ریزیسټ پیش کوي. ٹھیک شو. نو دا زما سره انرشیا. او انرشیا از ډایرکټلی پروپورشن ټو m اور سکویر. دینه موږ ته کلیر شو چې انرشیا از ډایرکټلی پروپورشن ټو m. مطلب که زما سره یو باډي ماس سیواو انرشیا به زما سره د هغې باډي سیوای. که چېرته د یوې باډۍ ماس کم و انرشیا به د هغې کمی. ولې؟ دلته زموږ سره ډایرکټ ریلیشن دی که نه. او ډایرکټ ریلیشن موږ ته دا وایي که چېرته زموږ سره یوه کوانټیټي انکریز کېږي نو اټومیټیکلي به ورسره دا بله کوانټیټي هم انکریز کېږي. صحیح ده. او اس آی یونټ چې کوم دی دا انرشیا دا زموږ سره دی کې جي. اوس زموږ سره بل ټرم دی مومنټم. مومنټم ته موږ عام طور پر لینیر مومنټم هم ویلی شو. کوانټیټي اف موشن اف ا باډي. یو باډي ده د هغې د موشن هغه کوانټیټي ده possesses due to its mass and velocity. دا د باډۍ د موشن هغه کوانټیټي ده کم چې د څه د وجې نه ده د دې ماس د وجې د دې باډۍ د ماس د وجې نه ده او د دې باډۍ د ویلاسټي د وجې نه. صحیح ده. د باډۍ چې کومه ویلاسټي ده او د دې باډۍ چې کوم ماس دی. صحیح ده. نو د دې وجې نه چې په دې باډۍ کې کم موشن دی دغه ته موږ څه وایو مومنټم. صحیح ده. اوس فرض کا اوس دلته موږ معلومو چې څنګه په ماس او په ویلاسټي باندې ډیپینډ کوي. P is equal to mv او P زموږ څه شی دی یو مومنټم دی. ٹھیک شو. نو که تاسو دلته وګورئ P is directly proportional to m. P دلته څه ته directly proportional دی m ته. نو تاسو ته ما وویله چې دا د باډۍ هغه کوانټیټي ده. صحیح ده. د موشن هغه کوانټیټي ده کوم چې به د ماس او د ویلاسټۍ د وجې نه وي. نو که تاسو اوس دلته وګورئ څنګه به د ماس که چېرته زما سره د یوې باډۍ ماس سیوا و د دې به زما څه شی مومنټم هم سیوا وي. راځئ بل ویلاسټي ډسکس کوو. نو P is directly proportional to v. ویلاسټي ته هم ډایرکټلی پروپورشن دی. مطلب که چېرته د یوې باډۍ ویلاسټي سیوا وه زما سره به د دې باډۍ صحیح مومنټم هم سیوا وي. مطلب چې دا باډۍ څومره فاسټ مووینګ کوي. ٹھیک شو. دا زما سره دی مومنټم. اس آی یونټ د مومنټم څه دی کیلوګرام میټر پر سیکنډ. څنګه کیلوګرام میټر پر سیکنډ؟ دا P is equal to mv. دا هم ته پته ده چې مومنټم د څه برابر دی P is equal to mv. د یوې باډۍ به تاسو ماس درکړی ویلاسټي به دله درکړې تاسو وایي چې د مومنټم معلوم کړئ نو به دې فارمولې کې به پوټ کړئ تاسو ته به ویلیو راوځي. اوس اس آی یونټ به موږ څنګه راوباسو نو د فارمولې نه P is equal to mv. ماس زما سره یونټ څه دی کیلوګرام. د ویلاسټۍ هغه زما څه شی دی میټر پر سیکنډ. نو کیلوګرام میټر پر سیکنډ دا څه شی شو دا اس آی یونټ شو. کیلوګرام میټر پر سیکنډ یا شارټلی ورته موږ څه ویلی شو نیوټن سیکنډ. صحیح ده. دا د مومنټم یونټ شو. بل مومنټم از ا ویکټر کوانټیټي. ویکټر کوانټیټي مطلب څه شی چې د دې به میګنیټیوډ همي او د میګنیټیوډ سره سره به د دې ډایرکشن همي. او دا ولې ویکټر کوانټیټي ده د څه د وجې نه بیکاز اف ویلاسټي. ویلاسټي زموږ سره ویکټر کوانټیټي ده. سو مومنټم از ویکټر کوانټیټي. Now after momentum we will discuss that Newton's laws of motion. صحیح ده. سټر مونږ ویله فورس انرشیا مومنټم. اوس مونږ څه وایو نیوټنز لا اف موشن. د نیوټن څه لاګانې وي کوم چې هغې د څه باره کې پیش کړي وي د موشن باره کې.
راځو د لاګانې بیان کوو. صحیح ده چې د لاګانو کې هغې څه ویلي وو. زموږ سره د نیوټن 3 لاګانې دي. صحیح ده. په انټرویو کې یا پریکټیکل کې یا داسې شارټ کوېسچن کې ام سی کیوز کې مطلب مختلف داسې ټایپ دغه تاسو له راتلی شي چې په هغې کې ستاسو نه دا نیوټنز لاس تپوس کولی شي. صحیح ده. نو او ډېر مست یې کېدای شي لنګ کوېسچن کې هم راشي دا نیوټنز لاس. نو راځو پس لا اپ موشن ډسکس کوو. A body continues its state of rest or state of uniform motion in a straight line if there is no force x on it. د نیوټن چې کومه پس لا د هغه دا خبره کوي که نه، وایي که چېرته یو باډي په ریسټ کې ده یا یو باډي په موشن کې ده. یو باډي په ریسټ کې ده، که دې باندې څه فورس مورس ونه لګېدو نو دا باډي به دقه شانتي په ریسټ کېږي. دا د نیوټن پس لا ده. بل وایي یو باډي ده هغه په موشن کې ده، وایي که چېرته په دې باندې یو فورس ونه لګېدو نو دا باډي به همیشه دپاره په موشن کې. دا د نیوټن پس لا ده. A body continue its state of rest. یو باډي به خپل state of rest کنټینیو کوي، مطلب په ریسټ کې به وي. or state of uniform motion یا کم موشن چې دی دا به کنټینیو کوي. in a straight line په یو straight line کې if there is no force x on it که چېرته په دې باندې فورس ونه لګي. ټیک شو. موږ وایو چې فورس یا پوش دی یا پول دی. نو چې یو باډي په ریسټ کې ده په دې باندې نه پوش یا نه پول، نو مطلب څه شی چې په دې باندې نت فورس زیرو دی که نه. نو نیوټن پس لا دا وایي چې که چېرته یو باډي په ریسټ کې ده یا یو باډي په موشن کې ده نو دا به د خپل سټیټ نه چینج کوي کله چې کله په دې باندې فورس ونه لګي. نو دا زموږ سره وه نیوټن فسټ لا. زموږ سره کله چې موږ سیکنډ لا ووایو نو موږ به فورس باندې کلیر شو. صحیح ده چې دا فورس اصل کې څه شی دی او د دې فارموله او بیا به تاسو کلیر شي. نو هلته که تاسو وګورئ فورس زموږ سره برابر دی ام ای. صحیح ده. اف از ایکول ټو ام ای. نو که چېرته فورس زما سره زیرو شو نو الریډي اکسلریشن هم زما سره زیرو شو که نه. ټیک شو. چې اکسلریشن زیرو شو خو زما سره باډي په ریسټ کې شو. ټیک شو. ها سیکنډ لا اف موشن څه وایي؟ سیکنډ لا اف موشن چې کوم دی دا موږ ته وایي چې راځو ډسکس کوو. په دې کې لږ کالکولیشن شته دی. The net force act on a body is equal to the product of a body in its acceleration. وایي په یوه باډۍ باندې چې کوم نیټ فورس لګي، صحیح ده، کم ټوټل فورس چې پرې لګي دا به د څه برابري؟ د دغې باډۍ چې څومره ماس دی او کم اکسلریشن دی د دې دواړو د ضرب به برابري. پلس که هسې زه وایم چې اکسلریشن دی 2 دی او ماس یې هم 2 دی نو 2 ملټیپلایز ویت 2 نو زما څه شی شو؟ فورس شو که نه. نو نیټ فورس په دې باندې څه برابر دی؟ د 4. صحیح ده. اصل کې دا خبره کوي. The net force act on a body is equal to the product of mass of a body and its acceleration. صحیح ده. بدې کې زمانه لږ مسټیک شوی دلته پکې ماس شته. صحیح ده. is equal to the product of mass of a body and its acceleration. صحیح شو. یا دویم ډیفینیشن موږ څنګه کوو؟ A net force act on a body produces an acceleration in the body. په یوه باډۍ باندې چې کوم موږ نیټ فورس لګوو دا فورس څه چل کوي؟ دلته موږ ویل چې فورس زیرو وي اکسلریشن به هم زیرو وي که نه. اوس که چېرته موږ په دې باډۍ باندې فورس لګوو نو څه چل به کېږي؟ په دې باډۍ کې به یو اکسلریشن پیدا کېږي. ټیک شو. A net force act on a body produces an acceleration in the body. ها magnitude of this acceleration is directly proportional to the magnitude of net force. څه وایي؟ په باډۍ باندې ما فورس ولګوو په دې باډۍ کې څه پیدا شو؟ اکسلریشن. اوس وایي د دغه اکسلریشن چې کوم میګنیچیوډ دی دا به ډایرکټلی څه ته پروپورشنلي؟ نیټ فورس ته. صحیح ده. که نیټ فورس یې واو زما سره به اکسلریشن څه وایي؟ دویمه خبره څه کوي؟ and inversely proportional to the mass of object. دا کم اکسلریشن چې پیدا شو دا به فورس ته خو ډایرکټلی پروپورشنلي خو ماس ته به انورسلی پروپورشنلي. مطلب که ماس زما سره سیوا کېږي اکسلریشن به کمیږي، که فورس زما سره سیوا کېږي اکسلریشن به سیوا کېږي. نو د فورس سره ډایرکټلی ریلیشن او د ماس سره انورسلی ریلیشن. صحیح ده. نو اصل کې نیوټن سیکنډ لا موږ ته دا وایي. تاسو وګورئ A is directly proportional to F. اولنۍ کسه directly proportional to the magnitude of net force. دویمه خبره and inversely proportional to the mass of object. inversely proportional to the mass of object. مونږ ویلو کنه چې یو ډایرکټ ریلیشن دی یو انورس. د ډایرکټ ریلیشن مطلب دا دی چې یو باډي یو کوانټیټي سیوا کېږي نو بله کوانټیټي به ورسره سیوا کېږي. خو انورس مطلب دا دی که یو باډي زما سره سیوا کېږي یو کوانټیټي زما سیوا کېږي نو دا بله کوانټیټي ورسره ډیکریز کېږي. ها direction of acceleration is same as that of net force. په کم ډایرکشن کې چې زموږ سره فورس لګي پرس که فورس زما سره داسې لګي نو اکسلریشن به هم داسې پیدا کېږي. ټیک شو. نو د اکسلریشن او د فورس چې کوم ډایرکشن دی دا به صحیح سیم وي. ټیک شو. اوس څه چل کوو دا او دا
इक्वेशन नंबर 1 او इक्वेशन नंबर 2 دا موږ څه کوو کمباین کوو کمباین इक्वेशन नंबर 1 and इक्वेशन नंबर 2 چې کله موږ دا کمباین کړو نو A is directly proportional to F over M د دې مطلب دا دی چې ماس انورس دی او F ته directly proportional دی نو دا موږ څه کړو کمباین کړو اوس موږ عام طور پر وایو چې کله موږ proportionality sign ختمو نو موږ څه چل کوو یو کانستنټ لګو نو د دې proportionality sign د ختمولو لپاره موږ یو کانستنټ لګو چې هغه ته موږ څه وایو K څه دا K د څه شی دی proportionality constant نو A is equal to K F over N ٹھیک شو چې کله موږ equality تاړو proportionality sign ختمو نو سبا کوو یو proportionality constant بلګو پرځ کې K زما سره د 1 برابر دی صحیح ده چې K زما سره 1 برابر شو مطلب څه شي د دې K په ځای په ځای څه وکم 1 به ولګو نو A is equal to 1 multiplied with force divided by M نو 1 چې د هر څه سره ملټیپلای کیږي بیرته به 1 راځي یا بیرته به دغه کوانټیټي راځي صحیح ده چې ملټیپلای شي که 2 سره ملټیپلای شو 2 راځي که 4 سره ملټیپلای شو 4 راځي نو A is equal to 1 multiplied with force divided by M نو د دې مطلب څه شو چې acceleration is equal to F divided by M نو موږ څه چل کوو موږ دلته فورس راو باسو کنه نو څه چل وکړو دا acceleration به اخوا راشي او فورس به دغه راشي ٹھیک شو نو چې کله فورس هم سره دغه راغی acceleration اخوا واوختو مطلب څه شي F is equal to ma صحیح ده دا فارموله لګه ری ارینج کړه نو فورس هم سره برابر دی د ma اوس تاسو ما ویلو چې د فورس هم سره یونټ دی کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکوير کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکوير هغه څنګه که تاسو وګورئ د ماس یونټ زما څه دی کیلوګرام د اکسلریشن هغه څه دی میټر پر سیکنډ سکوير نو څه شو کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکوير صحیح ده ډاینامیک چپټر وګورئ پای کې به تاسو د اکسلریشن د هر څه د یونټ تاسو میلاوي شي صحیح ده سو F is equal to ma نو دا زموږ سره د فورس یو ښایسته فارموله ده کومه چې موږ هر ځای کې اپلای کولی شو په هر ځای کې زموږ په کار راتلی شي ٹھیک شو ډیفینیشن اف نیوټن مخکې هم موږ د نیوټن تعریف وکړو خو یو ځل بیا کوو صحیح ده چې نیوټن به موږ څه ته وایو ډیفینیشن نو فورس په زما سره 1 نیوټن او کله F acceleration is 1 meter per second square که چېرته acceleration زما د څه برابر د 1 meter per second square او ماس هم د څه برابر د 1 kg نو فورس په زما سره څه شي 1 نیوټن ولې د ماس په ځای ته 1 پټ کا او د acceleration په ځای ته 1 پټ کا نو 1 multiplied with 1 is equal to 1 so force will be 1 newton ٹھیک شو نو دا زما سره نیوټن سیکنډ لا صحیح ده اوس موږ مخکې ځو او نیوټن تھرډ لا ډیسکس کوو د نیوټن فرست لا او د سیکنډ لا نه وروسته زموږ سره د نیوټن یو درېیمه لا ده صحیح ده چې هغې ته موږ څه وایو نیوټن تھرډ لا اف موشن نو راځئ چې هغه ډیسکس کړو تھرډ لا اف موشن د نیوټن تھرډ لا دا خبره کوي to every action there is always an equal but opposite reaction نیوټن تھرډ لا دا خبره کوي چې څه کوي هغه به وي مطلب څه شي که چاله یو خلاص ورکوو هغه بدل یو خلاص درکوي که چاله د دوه خلاصي ورکول هغه بدل دوه خلاصي درکوي که چانه د غلا کول هغه بدل غلا کوي صحیح ده غپ لګوم صحیح ده نیوټن دا نه وایي why to every action there is always an equal but opposite reaction وای د هر عمل خپل ردی عمل وي صحیح ده د هر عمل خپل ردی عمل وي مطلب چې څنګه دی عمل وکړو دغه شانتي ورته ردی عمل میلاوي to every action هر عمل ته there is always an equal اوس دلته equal او opposite د دې څه مطلب اصل خبره دا ده نو هیڅ په دې کې نشته صحیح ده نو دغه خبره چې څه کوي هغه به وي وای there is always an equal but opposite reaction مطلب څه دی ګوره که اوس زه چاله خلاص ورکم څومره 5 نیوټن ټیک شو هغه به بیرته ماله خلاص راکوي که نه 5 نیوټن نو مطلب څه شی 5 نیوټن ما ولګو فورس 5 نیوټن هغې ولګو صحیح ده نو میګنیټیوډ خو د دې دواړو برابر دی 5 نیوټن 5 نیوټن خو یو طرف ته چې کوم 5 نیوټن لګېدلی دی هغه سټریټ لګېدلی دی بل طرف ته چې کوم 5 نیوټن لګېدلی دی هغه بیکورډ لګېدلی دی ټیک شو نو که تاسو وګورئ فورس خو یو شان لګېدلی په میګنیټیوډ کې خو که تاسو وګورئ ډایرکشن یې جدا جدا دی نو اصل کې د دې ایکول او د اپوزیټ مطلب هم دا دی صحیح ده هر ایکشن چې کوم دی د دې به څه شی ایکول مطلب په څه شی میګنیټیوډ کې بټ اپوزیټ په څه شي کې په ډایرکشن کې ریاکشن ردی عملي د هر عمل به خپل ردی عملي او په میګنیټیوډ کې به ایکولي او په ډایرکشن کې به اپوزیټ وي که تاسو وګورئ دلته د ا باډي لګېدل او بي له خلاص ورکړی دی بیرته بي لګېدل ا له هم خلاص ورکړی نو ا ایکشن کړی دی په بي باندې بي به بیرته ریاکشن کړی دی نو که تاسو وګورئ ډایرکشن یې چینج دی نور میګنیټیوډ به د دې دواړو برابري
کچرته ځه فارموله کې ولیکم اف ای بی مطلب ا چې کم په بی باندې کم فورس لګولی دی هغه برابر د څه شي دا هغه فورس کم چې بی په ا باندې لګوي خو څه شي نیگیټیو مې ورسره لګولی نیگیټیو مطلب دا دی چې ډایرکشن به اپوزیټ وي ټیک شو اوس تاسو ډسکس کوو چې فورس اف ای بی د ای بی چې کم فورس دا به څه شي په میګنیچیوډ کې به ایکوالي مطلب که 1 نیوټن یو لګولی دی نو 1 نیوټن به بل هم لګولی اپوزیټ اینڈ ډایرکشن خو ډایرکشن به جدا وي صحیح ده که یو په دې ډایرکشن کې لګولی دی بل به ورته په دې ډایرکشن کې لګولی صحیح ده نو ډایرکشن د دې اپوزیټ دی Action reaction cannot neutralize each other because they act on different bodies. With the action reaction چې کوم forces دی دا یو بل نه کینسل کوي نه نیوټرلایز کوي ولې ځکه چې دا په ډیفرنٹ باډیانو باندې لګي مطلب څه ګوره اوس 5 نیوټن چې کوم دی ا په بی باندې ولګو دا ما پازیټیو واستو صحیح ده د اف ای بی په ځای باندې ما 5 نیوټن ولګو اوس بیرته دی بی په ا باندې ولګو خو بیرته دیم څو ولګو 5 نیوټن اوسې شی دا خو نیگیټیو دی کنه مطلب ډایرکشن یې نیگیټیو دی د ډایرکشن د وجه موږ نیگیټیو ساين نو که تاسو ګورئ 5 نیوټن او 5 نیوټن په کار دی چې دی خو یو بل کینسل کړی وي نو دی ولې یو بل نه کینسل کوي ځکه چې دا فورس په یو باډي نه لګي صحیح ده دا په ډیفرنٹ باډیانو لګي ځکه چې 5 نیوټن یو په یو ولګي نو بیرته 5 نیوټن په بلی ولګي صحیح ده په یو باډي نه لګي نو د دې وجه دا یو بل نه نیوټرلایز کوي action on one and reaction on another body مطلب چې action په یو باډي باندې کیږي او reaction په بلی باډي باندې کیږي ها نو دا زما سره نیوټنز لاز اف موشن صحیح ده یا د کې درېونه لاګانی ډېری د پیپر پوینټ اف ویو سره ام سی کیوز یا پریکټیکل کې تاسو کولای شئ نو په کار راتلی شي صحیح ده نیوټن پس لاسه ته وي کچته یو باډي په ریسټ کې ده یا په موشن کې ده دا به همیشه د لپاره په ریسټ یا په موشن کې تر څو پورې ودی فورس نه لګیدلی دویم ولا دا وایي چې یو باډي ده په دې باندې چې کوم فورس لګي نو دې کې وسې کې به باډي کې به دې اکسلریشن پیدا کیږي او دا اکسلریشن به فورس سره ډایرکټلی پروپورشن دي او ماس ته انورسلی پروپورشن دي دریم ولا دا وایي چې د هر عمل خپل ردی عملي نو تاسو پوه شئ اوس راځو یو دوه کوانټیټي دا ډسکس کوو ماس اینڈ ویټ ماس او ویټ کې څه فرق دی ماس اصل کې یو میټر دی possessed by a body صحیح ده دا ماس څه دی دا اصل کې یو میټر دی ویټ څه دی دا اصل کې یو فورس دی خو دا څه فورس دی د ګریویټي مونږ ګریویټي ډسکس کړو کنه صحیح ده نو دا اصل کې د ګریویټي یو فورس دی ٹھیک شو مطلب چې دا په باډي ولګي نو باډي وسه کوي تبه راکاږي د ارت طرف ته ٹھیک شو دا اصل کې یو فورس دی د ګریویټي ماس چې کوم دی دا سکیلر کوانټیټي ده او ویټ چې کوم دی دا ما سره ویکټر کوانټیټي ده دریم does not change with change of place ماس چې کوم دی دا د زی د چینج کېدو سره نه بدلیږي صحیح ده لکه مطلب څه شو که دلته د یو باډي ماس دی هغه د 2 kg اوس که چېرته دا مون ته لاړ شي نو بیا به د دې نه ماس چینج کېږي نه حق د باډي 2 kg ماس بدلته نه او هلته به هم وي نو ماس نه چینج کېږي د زی سره خو ویټ چې کوم دی دا چینج کېږي with place څنګه یو باډي د هغې ماس دلته 2 kg دی ټیک شو نو ویټ خو اصل کې د ویټ فارموله زموږ څه شی دی W is equal to mg نو کم چې د دې باډي ماس دی او کم د ګریویټي ویلیو دی دا دواړه موږ ملټیپلای کوو نو زموږ سره به ویټ راوځي ټیک شو نو که چېرته د یو باډي ماس دی 2 kg نو موږ خو چې دا نه چینج کېږي که دلته هم به 2 kg او که په خلای کې ده په سپیس کې ده هم به 2 kg خو اوس که موږ د ګریویټي ویلیو ورسره ملټیپلای کړو که په ارت باندې موږ وګورو 9.8 ده نو 9.8 چې زه 2 سره ملټیپلای کړم نو زما څه به ویلیو راشي اوس که زه مون ته لاړم هلته زه ویټ ګورم د دې باډۍ نو زه به څه کوم هلته د ګریویټي ویلیو بدلیږي 2.67 دا که څه شی ده نو کله چې هغه 2.67 زه د 2 سره ملټیپلای کړم نو زما سره به ویلیو بدل راځي نو که تاسو وګورئ ویټ څه کېږي د پلیس سره سره چینج کېږي او ماس چې کوم دی نه چینج کېږي measure by beam balance ماس چې کوم دی دا موږ په بیم بیلنس سره میجر کولی شو او ویټ چې کوم دی دا موږ په سپرینګ بیلنس سره میجر کولی شو د ماس فارموله زما سره m is equal to f by a د فورس فارمولې نه راوړل f is equal to ma نو m هم ورته دی خوا راوړو فورس هم اخوا واړېلو او د دې چې کوم فارموله هغه د څه شی w is equal to mg بل ماس چې کوم دی دا موږ په کیلوګرام کې میجر کوو او ویټ چې کوم دی دا موږ په نیوټن کې میجر کوو صحیح ده ولې ځکه چې دا یو فورس دی او د فورس یونټ څه دی نیوټن نو دا و زما سره first lecture of chapter 3 dynamics صحیح ده ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کوشش کوو چې 3 کې موږ دا چپټر ختم وکړو که په 3 کې نشو نو په 4 کې به ان شاء الله چې دا موږ ختم کړو